السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زما سره دا ټیم کې ناست دی مفتی یاسر صاحب او زمونږ جونګړې ته تشریف راوړی. لاول خو د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوم، خو زما سره چې دی څنګ کې یو ویډیو کلیپ تیر شو، مفتی صاحب ته مې ویل چې یاره راشئ دا تاسو وګورئ او دا ویډیو کلیپ وګورئ. د دې جعلي پیر دی، خفه نه شئ مفتی صاحب که موږ څه تیزه خبره کوو بې ادبي دې معاف وي، ما ته به پریښنډ راکوئ ځکه چې زه کم داسې حرکتونه چې څوک کوي یا که امي وي او که دغه وي دا خو خیر جعلي دی چې حقیقي هم شي داسې قسم ته حرکتونه کوي، نو ما له پکار ده چې اصلاحي جواب ورله بیا زه ورکم. ټول ملګري را سره دا ویډیو کلیپ وګورئ او دا جعلي پیر لږ وګورئ چې دا دې څه حرکتونه کوي. انا لله و انا الیه راجعون. دې پګړو چې دی 52 ملکونو له شکست ورکړی دی. دې ګیره پټکې دا چې دی دا زمونږ د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم سنت دی او داسې پګړی چې یو سړی په سر کې که نه ځي او هغه بیا په ملک کې چې کوم یهودي لابي دپاره چې دی نو دې برید تاوی. چونکې نن سبا تاسو ته ښه پته ده اوس په خپله باندې د شب قدر کې زمونږ د سویډن خلاف احتجاجي مظاهره وه، هغې کې مونږ د سویډن خلاف نارېبازي وکړله او مطالبه مو کړله. مذمت زمون کار دی او مرمت چې دی بیا د حکومت وخت کار دی. د حافظ صاحب دی کار دی، د میا شهباز شریف صاحب دی کار دی، د مولانا صاحب دی کار دی، مولانا فضلالرحمن صاحب دی. مونږ به احتجاج کوو، مونږ به مظاهره ریکارډ کوو، خو چونکې زمونږ په مولیانو کې لکه څنګه چې دا خو زمونږ مولا نه دی، کم سړی چې داسې حرکت کوي هغه که په هره پارټۍ کې یو مونږ به خلاف یو. لکه دې چې دا کم حرکت کوي مفتی صاحب دا آیا دا دې ښه کار کوي یا تاسو د دپاره څه اصلاحي پیغام ورکول غواړئ؟ د ټولو نه خو مخکې زه ستاسو او ستاسو چې څومره ملګري د جمعیت علما اسلام هغه چې د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي او تاسو سره مینه او محبت ساتي، د ستاسو د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم. تاسو دا خبره وکړله خیر دی خو بس شهرت غواړي که نه، دی د شهرت تږي دی. دی وایي چې یاره ما ته لږ شهرت میلو شي او زه وایرل شم که نه، نن سبا دا دغه دی. او زه به ورته یو اصلاحي پیغام ورکړم. الحمدلله ما 4 میاشتې لګولې دي، زه الحمدلله په دعوت تبلیغ کې په کلي په علاقه کې ګرځم. لومبې خو زه دته دا خبره کوم چې دا ټول هر څه پرېږده، داسې فضول کار دی. 4 میاشتو له لاړ شه انشاءالله ښه به مشهور شي، او که 4 میاشتې دې لګولي بیا کار له لاړ شه، په تبلیغ کې لاړ شه انشاءالله د دې نه به زیات مشهور شي، د طارق جمیل صاحب نه هم زیات مشهور شي. او بله ته زه دا پیغام در کوم که نه چې داسې فضول کار دی، دا برې تاول او دا تاول او هغه تاول کو دومره تکړی که نه دومره تکړی او دومره ایماني جذبه در کې وي نو لاړ شه مړه یاره د دې باډر نه لږه غاړه وروړه کشمیر دی او دغه رنګه افغانستان خو الحمدلله مجاهدینو د قید جمعیت چې دی کم سپیان دی هغوی الحمدلله فتح کو او که دومره تکړی دی کشمیر ته وروړه داسې فلسطین ورپسې داسې بیا هغه چې ستاسو کم هغه پنډت دی که نه هغه چې وسرې دی دغه اسرائیلو سره که نه دغه اسرائیلو خلاف یو څو خبرې وکړه بیا که برید ته وکړو انشاءالله د ټولو نه مخکې به مفتی یاسر به انشاءالله دفاع کوي. ډېره مهرباني جی ملګرو، تاسو خو مفتی صاحب واورېده، خو چونکې دا جعلي پیر چې دی داسې نازیبه حرکتونه شروع کړي دي، دته خو اول ویم چې سړی شه او که نه سړی کېږي نه، نو ستا یو داسې ریکارډ دی، داسې یو ډیټا ده چې به زه دې سوشل میډیا ته بیا راوړم، لکه چې په یو انسان باندې یوه پرده واچي الله پاک به در باندې یا پردې اچوي لس دي.